په جمرود کې د دوو تر زامنو په جنج کې ډزې شوې دي. په دې ډزو کې یو د واده زلمی چې کوم دی هغه مړ دی او یو دغه کې یو کس چې کوم دی هغه زخمی شوی دی. ملزم چې کوم دی هغه هم د دې رشته دار دی، هغه پولیس گرفتار کړی دی. دې حوالې سره شمال خان مدعي دی په دې کیس کې، دا د افغانستان دی او موجوده پته چې کوم ده د سور کمر جمرود ده. د ریپورټ درج کړی دی چې د زوی اسد خان او د اورارو عبید خان وي، د دې دواړو ودونو د عبید خان جنج را روان کړو او په موټر کې روانو، سنور گاډو کې ورسره خلک روانو. دې دوران کې د رشتہ دار دی وي هغه ډزو کې په دې ډزو کې د واده د زلمی چې کوم دی اسد خان د 25-26 سال عمر دی، د لګېدلی دی، مړ دی. یو بل کس دی عرفان، هغه هم د دغه علاقې دی، هغه په دې ډزو کې زخمی شوی دی. دغه زخمی بیا خلکو روچت کړی دی، هسپتال دی بوتلی دی او دا واده زلمی څنګه چې ماته وستوي دی مړ دی. بیا پولیس کاروایی کړې ده، کوم هلک چې ډزې کړي دي دغه ګرفتار کړی دی، دا هم د دې مقتول رشته دار دی. څنګه موږ اکثر تاسو ته وایو، موږ هم وایو، پولیس هم وایي، مختلف خلک مطلب دا د کمپاین کې چې ودونو کې هوایي ډزې نه دي کول پکار، هغې نه باوجود خلک هوایي ډزې هم کوي، په خوشحالۍ کې ډزې کوي، اکثر د تماچه هم لاندې شي یا ټوپک ته لاندې شي، نو داسې واقعات وشي د خوشحالۍ ټول پروګرام چې کوم دی هغه بیا په غم کې بدل شي. نو ډېر احتیاط کول پکار دی، ډزو نه ځان وساتئ.